ډیرو معزز او محترم مسلمانانو، نن د اولاد دپاره انتهایی اسانه وظیفه، ډیره د طاقت نه ډکه وظیفه د الله تعالی دوه نومونه دي. دا وظیفه تاسو وکړئ انشاءالله. هغه خلک چې هغه د یعنی د عمرو راستې بچي نه لري، اولاد نه لري، که ستاسو وي خو داسې به ډیرې تور سرې زنانه ستاسو په ګاونډ کې وي، ستاسو په رشته دارۍ کې به وي، ستاسو په اهل و عیال کې به وي چې د هغوی جولۍ به د بچو نه خالي وي، هغوی به خفه وي، ډېر وظایف یې کړي وي، ډېر روپۍ یې په ډاکټرانو باندې لګولي وي، خو د دې نعمت نه به الله تعالی محرومه کړي وي. لهذا دا د الله تعالی نعمت دی. نو موږ چې څه ځان دپاره خوښوو به نورو مسلمانانو دپاره هم خوښوو. نو هر سړي له که زما دا ویډیو چې څوک ګوري نو که د هغوی اولاد وي نو خیر دی، بل دا ویډیو واورئ او بل چاته دا وظیفه زما دا وښایئ، ورولېږئ ورته، د الفاظو ته ورولېږئ، دا ویډیو سیو کړئ ورته یې ورولېږئ چې هغوی دا وظیفه د خپل ځان دپاره خپل اولاد دپاره خامخا وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو او ډېر غیرتي او په دین مینو قدرمندو مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه ډیره اسانه ده، د اولاد دپاره ده. یعنی د اولاد د نعمت نه چې کوم خلک محرومه دي او دغې خلکو اولاد نشته، ډېرې وظیفې کړي، ډېر تعویضونه یې کړي، ډېر په ډاکټرانو باندې ګرځېدلي، لیکن اولاد د هغوی غیږه نه ډکېږي او غیږ یې خالي ده، ماشومان یې نه کېږي، یا یې حمل نه ټهراویږي، یا یې حمل ټهراو شي لیکن بیا ساقط شي. نو د دې ټولو مسلو دپاره زه تاسو ته یو دوه وظیفې ښیم انشاءالله. انتهایی اسانې وظیفې دي. تاسو ورته په نمبر سره غوږ شئ. لومبنۍ وظیفه چې د خلکو دپاره ده چې مطلب حمل یې وشي که نه، صحیح شو، حمل یې وشي خو لیکن بیا چې دی نو حمل یې هغه خرابیږي، ساقطیږي، یعنی بیماری بیا راشي، نو د هغې خلکو دپاره دا وظیفه ده. نور وظیفې هم دي، ښه غوږ شئ. لومبۍ وظیفه د هغې خلکو دپاره ده چې کوم بلک یعنی حمل یې ټهراو شي لیکن بیا حمل واپس چې بیماری راشي. المبدیو دا به د شهادت ګوته چې دی دا به په خپله خېټه باندې کیدي او دا به دا وظیفه به تاسو 90 فیرې وایي، یعنی لس کم سل وارې. المبدیو د الله تعالی نوم دی المبدیو، لس کم سل وارې د شهادت ګوته په خېټه باندې کیدي، که سړی ولږدي که نارینه یې ولږدي که زنانه، او دا به پرې وایي او به شک کوي. اوس چې بله وظیفه کومه ده الواحد الاحد، دا وظیفه چې ده نو دا د هغې خلکو دپاره ده څوک چې د اولاد د نعمت نه محرومه دي، یعنی اولاد یې نه کېږي. هغوی له پکار دی چې دا الواحد ولیکي او د ځان سره یې کېږدي. الواحد صرف ولیکئ، الواحد یو تعویض احساس کا ځان سره فرض کې د بټوکې کې د یې غاړې ته واچوه، صحیح شوه. او الواحد الاحد دا د نارینه اولاد دپاره هم ډېر مفید دی. بله چې وظیفه چې کومه ده دریم نمبر د چا چې الک نه کېږي، بعضې خلک داسې ډېر وي چې جینکۍ ډېرې وي الکانې نه وي، نو هغوی له روزانه 40 پیرې الاول روزانه دا 40 وارې روزانه وایي، صحیح شوه. بله چې د اولاد دپاره کومه وظیفه ده نو کله چې هم خاوند د خپلې بیبي سره میلاویږي جما هم بستري کوي، نو د هغې نه مخکې به تاسو النافع یو مرتبه وایي. النافع دا آسان ټکي ځان ته یې ولیکئ یا ځان سره یاد کړئ. النافع چې کله ښځې سره هم بستري کوي نو دا النافع به یو مرتبه د هغې نه مخکې وي چې اولاد نشته. بله وظیفه چې ده د اولاد دپاره نو دا به هم د هم بسترۍ نه مخکې د کوروالي نه مخکې الرشیدو دا به یو مرتبه وي او بیا به د هغې نه فس جما د خپلې بیبي سره کې. اوس که وایي تاسو چې موږ د یا وهابو ختم وکړو ځان دپاره نو په ګرانټۍ سره به د الله تعالی اولاد درکوي. د یا وهابو ختم چې دی دا 1,50,000 پیرې به کوئ، په صحیح طریقې سره به یې کوئ، خبرې به پکې چا سره نه کوئ، او یا وهابو یا وهابو یا وهابو داسې مزیدار طریقې سره احسانې طریقې سره ځان به د وظیفې نه خلاصي. ښه زنانه یې کوي او که نارینه یې کوي. یا وهابو دا به 1,50,000 پیرې وي چې هر څونه وخت کې ختموي انشاءالله. او بله وظیفه به ورسره 3,000 پیرې روزانه استغفار وایي. ګوره الله تعالی فرمایي که نه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین.
بنین الکانو ته وایي که نه. الله تعالی فرمایي چې تاسو استغفار ووایئ ستاسو ګناهونه هم معاف کړم، باغات به درکړم، بارانونه به د باندې وروم او تاسو له به زامن درکړمه. نو هغه تورسرو زنانو ته پکار چې روزانه 3000 فیرې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وظیفه په دهان او توجه سره کوي او بیا دعا غواړي چې مالک الله ستا خزانې د ماشومانو نه ډکې دي. تا دونه مخلوقات پیدا کړي د چا اوسه پورې سترګې یو شان نشته، د چا غوږونه نشته دي، یعنی ستا د خزانو مثل نشته، نه مثال شته، نه دغه خزانو کې کمی راځي. ډېرو خلکو له دې الله ورکړي اولاد، الله زه د اولاد د نعمت نه محرومه یم الله، دې کې به ستا سره راځي الله، خو ته ماله په خپل قدرت سره دې وظیفو په برکت سره ماله نیک عمله صالحه اولاد راکړي چې زما غېږ هم د ماشومانو نه ډکه شي. انشاءالله چې دا 1,15,000 فیرې یا وهابو ختم کو او ورسره مو استغفر الله 3000 فیرې روزانه ښه ترتیب سره وي په ښکلې طریقې سره، نو انشاءالله د بچو د نعمت نه به الله تعالی تاسو مالامال کړي. الله مو غېږې ډکې کړه، الله مو حاجتونه پوره کړه. جزاک الله.